نبی علیہ السلام د اختر مانځله روانو، واړی ولیدل یو هلک ژړلو. نبی علیہ السلام ورته ولې ژاړې؟ وی د الله حبیبه د نن د وړو پلاران دي او زما پلار په پلانکۍ غزوه کې شهید شوی، نن ما ته پلار یادېږي. یقین وکړئ چې دې ته پلار یادېږي د اختر په ورځ، دې کونډې ته خپل خاون یادېږي د اختر په شپه، دې بچو ته خپل پلار یادېږي د اختر په سار. نبی علیہ السلام هغه ماشوم غیږ کې راواغستو، کور ته یې ووست. دلته صحابه په تمه دي، وایي موږ له به د اختر مونځ امام الانبیا پړاوي. صحابه د اختر تمانځه په تمه دي او امام الانبیا یتیم کور ته به ولی دی هغه رضا کوي، هغه رضا کوي، هغه له د پلار مینه ورکوي، هله د پلار کنډو پوره کوي، هغه له د پلار مینه ورکوي. بچی رضا کو، خوشحاله شو، دا دی مور زه دی پلار دا دی رونه. هغه بچی راووتو، بارې خندل. ماشومان ورته ولې خاندې؟ وی د اوسه پورې مې پلار نه و، اوس راله رب العالمین د رسول الله مبارک په شان پلار راکړو. داسې شته پلار؟ داسې پلار به زه ووینمه، داسې پلار زه کم ځای وګورمه، کم ځای دا نظر ور واچوم. د اختر ورځ و نبی علیه السلام مانځله ته، بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي د الله حبیبه سره وړه چې پاخه کور د اختر ورځ ده. بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ړمې غواړي خو سراسره نشته چې راوړه، ړمې غواړي خو څه شته نه. چې مانځه نه راغې نو کور دنیا سامان پوخ شوی و. بیبي عایشې ته وایي رضی الله تعالی عنها ته وایي دا کوم ځای و؟ کور خو څه نه و. وی چې ته ووتلې نو د الله حبیبه ستا یو صحابي راغی. وی څوک راغی؟ وی عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه، مالدار صحابي دا و. وی راغې او ستا هر یوی بیبي لی یو یو د اوښ بار سامان رو. نو وی زما پکې یو د اوښ بار ورسېد. نبی علیه السلام چې دا قرباني ولیدله که نه، لاس یې اوچت کړه، وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان. یا الله میدان محشر کې چې حساب کوي یو په یو درله خلق درشي. یا الله چې عثمان دله مخې له راشي. یا الله زه سپارش کومه چې د عثمان ذوالنورین سره به حساب کې نرمي کوي، الله هغه سره به نرم حساب کوي. نن یتیمانان ماړه کړل، نن د خلکو اختر برابر. زه چېرته لاړ شم؟ جنت البقیع مقبرې ته لاړ شم، د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه قبر ته ودرېږم، په ډرق ډرق هلته وجاړم، چغې ووښم، څوک به آواز راکړي، چغې به مې پیدا وکړي. څه ووامه چې عثمانه رضی الله تعالی عنه ستا تاریخ چا نه دی لوستی، نو ستا په نقش قدم څوک نه دی روان.